بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې منګه مبني باز شروع کړو، مبني تعریفونه وکړل او بیا د مبني حکم بیان کو، دا غي حرکات او د مبني د اسم مبني یا د اسم غیر متمکن اته قسمونو کې مضمرات من ویلو. اول موږ دا خبره کړې و چې مضمرات مقدم کو پر نور باندې دی وجه دا ده چې د مضمرات ټول قسمونه چې نه دا مبني دي، پر بعضو کې سره سم معرب شته او دا ټول مبني دي. ویم نمبر خبره به موږ دا کړو چې مضمرات د مضمر جمع ده، مضمر ورته هم او ضمیر ورته هم وي، په معنی د قلت الله هم سره راځي او دې ته ضمیر ځکه وي چې د اسم ظاهر په مقابله کې به حروف کم وي. بیا موږ ویلو ته د اصطلاحي تعریف چې ضمیر دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې هغه ذکر شوی د پاره د دې چې دلالت وکړي په متکلم، مخاطب او داسې غایب باندې چې د هغې ذکر مخکې شوی، ذکر مخکې یا لفظاً شوی یا تقدیراً شوی یا معنن شوی او یا حکمن شوی. لفظاً د پاره موږ مثال ضرب زید غلامه او د معنن د پاره مثال تقدیراً د پاره ضرب غلامه زید او دا معنوي د پاره مثال موږ ویلو اعدلوا هو اقرب للتقوى او د حکم د پاره ولي ابويه لكل واحد منهم السدس. هم ویلو ضمیر قسمونه دي، د ضمیر اول او دوه قسمونه دي، یو ضمیر متصل دی یو ضمیر منفصل دی. متصل چې د خپل عامل سره یو ځای وي او منفصل چې د خپل عامل نه جدا وي. متصل په درې قسمه دی، مرفوع، منصوب، مجرور، او منفصل په دوه قسمه دی، مرفوع او منصوب. مرفوع جو بس په مرفوعاتو کې راغلی، منصوب چې په منصوباتو کې راغلی او مجرور چې په مجروراتو کې راغلی. نو ټوټل 15 قسمونه شول: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل. مرفوع متصل هغه ته ویل کېږي چې د خپل عامل سره یو ځای وي او په ترکیب کې پاتو مرکوباتو کې څه شی واقع کېږي، عام طور باندې ادا فاعل یا نائب فاعل واقع کېږي. او د دې ډول سګيري لکه په ضربتو کې تو په ضربنا کې نه په دغه ټول سګو کې سوال لسکي چې کم اخر نه اخر نه ټکې ده دا به ضمیر ده. او دا ضمیر مرفوع متصل صرف پر ماضی کې بیانې یو لکه دا پر مضارع کې هم یې پدای کې هم او مضارع کې لکه اوس په یذربو کې هوله په یذربانی غالب ته دا شانته امر سګيري نو چې کومه څنګه او بای کې باقا ضمیر پټ وي لکه اضرب اضربا اضربو اضربي اضربا اضربنا نو به اضرب کې انتره په اضربا کې الف ته په اضربو کې واو ته په اضربي کې یا ما دا سوري د حروف اصلي نه زائد للاشتقاق د علاوه چې کوم حروف دي جو ټول چې دینه دا دغه به ضمیرونه به بیا موږ دا ویلو چې ضمیر منصوب منفصل دی، مرفوع منفصل دی ته ویل کېږي چې د خپل عامل نه جدا راغلی او په ترکیب کې دا مبتدا یا خبر واقع کېږي یا پاتو مرفوعاتو غیر څه واقع کېږي چې عام طور باندې مبتدا خبر دی. او د دې هم 14 سګي دي انا نحن انت انتم انتم انت انتم انتم وهما هم يوما هم. منصوب متصل دی ته چې د خپل عامل سره ځای په ترکیب کې په بار منصوباتو سره واقع کېږي، عام طور باندې دا مفعول به یا د حروف مشبہ بالفعل اسم واقع کېږي. نو موږ چې دوه قسمونه دي، یو متصل به فعل، متصل به حرف. متصل به فعل مثال ضربني ضربنا ضربك ضربكم ضربكم، پدې کې را ضربنا علاوه د نی نا ککما کوم کې کوما كنا هما هم ها هما هم دا ضمیر منصوب متصل دي. او منفصل چې د خپل عامل نه جدای او په ترکیب کې په بار منصوباتو کې هر څه واقع کېدي شي، خو عام طور باندې مفعول به وي لکه ایا ایانا ایاک ایاکما ایاکم ایاک ایاکما ایاکنا ایاهو ایاهما ایاهم ایاها ایاهما ایاهن. او ضمیر مجرور متصل سے راځي، منفصل نه راځي. متصل ذکر راځي چې یو کلمه مجرور وي نو دغه دوه صورتونه دي، یا به مکه حرف جر راغلی یا به مکه مضاف راغلی. چې کله د دوه صورتونو سره متصل نه وي نو هغه د سره ناړو مجرور راځي. نو هغه هم دوه قسمه ګرځاونه کېږي، یو متصل به حرف او یو متصل به اضافت. متصل به حرف وي دې لپاره ګرځا لی لنا لك لكما لكم لك لكما لكن له لهما لهم لها لهما لهن. او چې متصل با اسم به مضاف نو هغه غلامی غلامونه
غلامک غلامک غلامکما غلامکم غلامکی غلامکما غلامکن غلامه غلامهما غلامهم غلامها غلامهما غلامهن. بیا موږ ویلو دا ضمیر مرفوع متصل پکې په دوه قسمه دی، یو بارز دی یو مستتر دی. بارز چې حق کاری مونږ ته او مستتر چې هغه ته نه ښکاري. د فعل ماضي په بار صيغو کې ضمیر بارز دی او په دوه کې مستتر دی. او د فعل مضارع په 14 صيغو کې نه صيغو کې ضمیر بارز دی او په 15 کې مستتر دی. بیا یو جائز الاستتار دی، واجب الاستتار دی. جائز الاستتار چې فاعل لري لپاره ضمیر هم راتلی شي او اسم ظاهر هم راتلی شي، او واجب الاستتار مطلب دا دی چې فاعل به لري لپاره همیشه لپاره ضمیر وي، اسم فاعل د دې لپاره چرته هم فاعل اسم ظاهر نشي راتلی. نو لاولنی چې کوم دی واحد مذکر غایب واحد مؤنث غایب، کله ماضی دا او کله مضارع دا، په دې کې به ضمیر جائز الاستتار وي. او په دغه کې چې واحد متکلم کې جمع متکلم کې واحد مخاطب کې نو بدی کې با واحد مذکر مخاطب بدی کې با ضمیر مستتر وي په واجب الاستتار سره. او صيغه صفت چې څومره هم دي اسم فاعل او اسم مفعول نو بدی کې به ضمیر همیشه لپاره مستتر وي. او بدی کې ضمیر چې دا دغه نشي کېره دا بارز پکې نشي کېره. په ضاربانه کې چې کوم الف ته په ضاربونه کې چې کوم واو ده دا فاعل نه دی بلکې دا د صيغه علامی دی علامه. کدا فاعل وې نو دا بدلیږي، نو فاعل نه بدلیږي را بدلیږي. او حال دا چې دا صيغه بدلیږي په حالت رفع کې په الف سره وي ضاربانه، او په حالت نسبی او جدي کې په یا مقول مفتوح سره ضاربین یا ضاربون او ضاربین. دا حضور سبق نن سبق کې بمنګ درې قاعده بیانو. نمبر 1 قاعده دا ده چې ضمیر مرفوع متصل با عام طور باندې چې کله زمونږ ضمیر ته ضرورت وي نو موږ با ضمیر مرفوع متصل دا استعمالو. ضمیر مرفوع منفصل با نه استعمالو. خو کچرتا د ضمیر مرفوع متصل راتل متعذر د ضمیر مرفوع متصل راتل ګرانو نو بیا به ال دغه ضمیر مرفوع منفصل چې دا استعمالول کیږي. د دې وجه دا ده چې دا ضمیر مرفوع متصل دا په وینا کې هم سپک وي خفیف وي او په لیکلو کې هم خفیف وي، او ضمیر مرفوع منفصل چې نه دا په وینا کې هم ثقيل وي او په لیکلو کې هم ثقيل وي. نو دا د چې کله په سپک سیس باندې کار کیږي په خفیف باندې کار کیږي نو ثقيل لتل نه دی پکار. نو دی وجه نه عام طور باندې کوم ځای کې ضمیر استعماليږي زموږ ضمیر ته ضرورت وي نو ضمیر مرفوع متصل به استعماليږي. او کله د ضمیر مرفوع متصل راتل متعذر د ضمیر مرفوع متصل راتل ګران ثقيل نو ال دغه بیا ضمیر مرفوع منفصل استعماليږي. سلور ځایونه په کتاب کې ذکر کړی دي چې ال دغه د ضمیر مرفوع متصل په ځای باندې ضمیر مرفوع منفصل استعمالول کېږي. پای کې په دې کتاب کې صرف مثالونه لیکلي دي، صرف په کې مثالونه لیکلي دي، نور خبره په دې کې نه لیکلي چې کم کم ځایونه دي چې ال دغه با د ضمیر مرفوع متصل په ځای باندې با ضمیر مرفوع منفصل استعماليږي. نو نمبر 1 ځای را ده چې کله د عامل مؤخر وي او معمول مقدم وي. عامل مؤخر وي معمول مقدم وي د پاره د حصر نو ال دغه بعد د ضمیر مرفوع متصل په ځای باندې با ضمیر مرفوع منفصل براوړو. اولنې ځای هغه ده چې په کوم ځای کې د معمول مقدم وي او عامل مؤخر وي. لکه عام طور باندې ګوره مونږ وایو نعبدک نو بدی کې مونږ وایو چې نعبد فعل له او نحن ضمیر په فاعل له او کثر دا مفعول به له. فعل فاعل مفعول به جمله فعلیه خبریه. خو چې کله دا ګوره په دې کې دا نعبد عامل له او دې عمل کړه د په فاعل کې او دې عمل کړه د په دې ما مفعول به کې. خو چې کله دا معمول شو چې کله دا معمول موږ مقدم کو نا کنعبدو بیا موږ نه شویل سو کنعبدو موږ نه شویل بلکې سبا وایو ایاک نعبدو. دا اوس چې موږ رل کې دا معمول مقدم کړه د په عامل باندې دا لپاره د حصر ده، د لپاره د حصر اختصاص یعنی د فعل د خاص کولو لپاره
د فعل د راګیرولو د پاره را بندولو دا د حصر ویل کېږي لکه نعبد کمانه دا چې موږ ټول ستا عبادت کوو ایاک نعبد معنا دا خاص تعالی ر عبادت کوو موږ په دوه معنو کې فرق دی نعبد کوم ستا عبادت کوو او ایاک نعبد خاص تعالی ر عبادت کوو نو دل کې د ضمیر راتلل د ضمیر مرفوع متصل راتلل متعذر دي د دې وجنه ضمیر مرفوع منفصل چې دا استعمال شوی دی نو دا اول نه دی څه دی چې کله ضمیر په خپل عامل باندې مقدم کړل شي دا د پاره د حصر نو ال دغه بمنګه د ضمیر مرفوع متصل په دې باندې بسر راوړو ضمیر مرفوع منفصل براوړو دویم نمبر کله چې د ضمیر او د عامل په منځ کې فرق راشي کله فصل راشي فصل کله چې د ضمیر او د عامل په منځ کې فصل راشي نو په دغه صورت کې به هم منګه ضمیر مرفوع منفصل راوړو لکه ما ضربک الا انا ما ضربک الا انا نو دل لګي ما ضربکنی په اصل کې پکارو ما ضربک دل لګي درې دا ضرب فعل او کا دلیل لپاره چې نه دا کوم مفعول منصوب مفعول به دی مفعول به او دل لګي دا انا د لپاره مستثنا منه مستثنا منه سره خپل مستثنا نه دا مفعول به دا نو دل کې د ضمیر او د عامل په منځ کې د ضمیر او د عامل په منځ کې د ضمیر او د عامل په منځ کې فصل لاغله نو لہذا موږ د ضمیر مرفوع متصل په باندې دا راوړل د ضمیر او د فاعل په منځ کې دل کې د دې لپاره دا ضرب د لپاره دا ضرب فعل او انا د دې لپاره فاعل له انا د دې لپاره فاعل له ما ضربک الا انا ما نصدا چې هغه ما ضربک الا انا تانه نه وهل تانه دی کړي مگر زه دی وهاله ما نو دل کې دا ضربا فعل او دا دغه والا انا والا فاعل نو دل کې د عامل او د فعل په منځ کې دا ضمیر او د عامل په منځ کې د ضمیر او د عامل په منځ کې فصل بغیر تر راغله الا بغیر راغله نو ضمیر مرفوع متصل په دې باندې بغیر راغله ضمیر منصوب منفصل راغله لکه پوښو ویل باندې لکه پوښوي او دل کې وجه دا چې دا غیر حصر پکې پیدا کوي حصر پکې پیدا کوي دا هغه حصر پیدا کولو د پاره دا دغه شوی دی ضمیر مرفوع منفصل اورل شي فصل پکې راغلی دی پوښوي دریم نمبر دیګه چې کله د ضمیر د پاره عامل معنوي وي کله د ضمیر د پاره عامل معنوي وي نو الګ به هم د دغه په ځای باندې د کله ضمیر د پاره عامل معنوي وي نو ال د به هم ضمیر مرفوع منفصل منګ راوړو لکه دلته ګوره انا زید دی کنه ندی انا د پاره عامل چې نه ګوره انا مبتدا واقع کیږي په ترکیب کې کنه انا په ترکیب کې څه واقع کیږي مبتدا یا دا خبر واقع کیږي لکه زید انا نو دا دلته دا خبر دی او دلته دا څه دی مبتدا ده او د مبتدا لپاره عامل چې دا معنوي وي د مبتدا لپاره عامل څه وي هو مبتدا تعریف من کړو کنه هما اسمان مجردان چې دا عوامل لفظیونه خالی نو دې کې عامل معنوي دی نو چې کله د ضمیر د لپاره عامل معنوي وي نو ال دغه به هم هل هم منګه د ضمیر مرفوع متصل په ځای باندې با ضمیر مرفوع منفصل راوړو ځکه چې دا ضمیر مرفوع متصل د عامل معنوي سره نشي یو ځای کېږي د عامل معنوي سره نشي یو متصل غواړي ته وایي کنه چې د خپل عامل سره یو ځای وي کنه متصل هغه ته چې د خپل عامل سره یو ځای وي کنه نو دلته خو عامل سره ښکاري نه چې عامل ښکاري نو ضمیر مرفوع متصل تر سره تړي نو کله چې دغه لپاره د ضمیر لپاره عامل معنوي وي د ضمیر لپاره به عامل معنوي کله وي چې کله د ضمیر مبتدا واقع شي یا د ضمیر څه واقع شي خبر واقع شي کله د ضمیر مبتدا واقع شي یا د ضمیر څه واقع شي خبر واقع شي نو په دې صورت کې به هم دا ضمیر مرفوع متصل با بدلو مونږ په ضمیر مرفوع منفصل سره واو شو به باندې سلورم نمبر دیږي چې کله د ضمیر لپاره عامل حرف وي کله د ضمیر لپاره عامل حرف وي نو په دې صورت کې به موږ هم د ضمیر مرفوع متصل په ځای باندې با ضمیر مرفوع منفصل استعمالو لکه ما انت الا قائمه ما انت الا قائمه ودل کې دا ما مشابه بل څه ده
ما نافیه والا ما نافیه ده او دلګی دا انت د دې لپاره ضمیر د عامل لدا دا معمول له نو دې ضمیر د لپاره عامل یعنی بری کې دا عمل چې ما کړل ما مشابه بلیسا نو دې لپاره عامل دا حرف ته عامل دې لپاره سره حرف ته حرف دې لپاره عامل حرف ته نو چې کله د ضمیر لپاره عامل حرف وي نو په دې صورت کې به هم د ضمیر مرفوع متصل به باندې منغه ضمیر مرفوع منفصل استعمالو د دې هم دغه وجه ده چې ضمیر مرفوع متصل د حرف سره نشي یو ځای کېدی ضمیر مرفوع متصل د حرف سره نشي یو ځای کېدی نو دا څلور صورتونه دي چې الګي به منغه د ضمیر مرفوع منفصل په متصل په باندې منفصل استعمالو دا قاعده خدا ده چې عام طور باندې با شکل ضمیر راوړو ته زمونږ ضرورت وو نو موږ به کم ضمیر راوړو ضمیر مرفوع متصل به راوړو خو چې په کم ځای کې ضمیر مرفوع متصل په ځای باندې ضمیر مرفوع متصل راوړل ګران وو متعذر وو نو الګ به موږ ضمیر مرفوع منفصل به استعمالو ضمیر مرفوع منفصل به استعمالو سلور دی نه دي چې الګ ضمیر مرفوع متصل راوړل ګران دي متعذر دي نو موږ به ضمیر مرفوع منفصل راوړو پای کې نمبر 1 ځای راځي چې کله د عامل مقدم شي یا ضمیر مقدم شي په خپل عامل باندې نو په دې صورت کې به مونږه د متصل به منفصل لوړو لکه ایاک نعبد. دویم نمبر کله چې د ضمیر او د عامل په منځ کې فصل راشي نو ال به هم مونږه ضمیر مرفوع متصل لوړو. دریم نمبر کله چې دغه لپاره د ضمیر لپاره عامل معنوي وي نو هلته به هم مونږه د متصل په باندې منفصل لوړو. او څلورم نمبر کله چې د ضمیر لپاره عامل حرف وي نو په دغه صورت کې به موږ هم د ضمیر مرفوع متصل په باندې منفصل لرو. کتاب کې صرف مثالونه ذکر کړي وګورئ. ولا يجوز استعمال المنفصل او جائز نه استعمال د ضمیر مرفوع منفصل الا الا عند تعذر المتصل اگر په هغه وخت کې چې کله د متصل راوړل ګران وي متعذر وي ک ایاک نعبدو لکه ایاک نعبدو شو نو اس دل کې د ضمیر مرفوع متصل راوړل ګران دا کم دی چې کله د ضمیر د عامل مقدم کړی شوی وي د پاره د حصر او د اختصاص. دویم نمبر وما ضربک الا انا دا کم دی چې کله څو خپل کتاب نو په کاته صورت ولګي چې کله د ضمیر او د عامل په منځ کې فصل راشي نو ال ده هم ضمیر مرفوع متصل په باندې منفصل استعمالږي. دریم نمبر انا زیدون دا مثال له چې کله د ضمیر لپاره عامل معنوي وي نو د متصل په باندې هم منفصل لوړو. او ما انت الا قائمه کله چې د ضمیر د کله چې د ضمیر لپاره عامل حرفي د ضمیر لپاره عامل حرفي نو ال د بمنګ هم د متصل په باندې منفصل لوړو. په شو به باندې دویم نمبر خبره بنن سبق کې دا لولې خبره وا چې ضمیر مرفوع متصل عام طور باندې راوړل پکار دي او چې ضمیر مرفوع متصل راوړل متعذر وي نو ضمیر مرفوع منفصل به راوړو. دویمه خبره مونږ کوو د ضمیر شان او ضمیر قصه په اړه کې ضمیر شان او ضمیر قصه په اړه کې چې ضمیر شان او ضمیر قصه دا هر هغه ضمیر ته ویل کېږي چې د جملې نمخ کې راغلي د جملې نمخ کې راغلي او دا جمله داغه تفسیر کوي. په ضمیر شان او په ضمیر قصه کې فرق دا دی چې ضمیر شان د مذکر د لپاره راځي د مذکر ضمیر وي او د مذکر د لپاره راځي او ضمیر قصه دا د مؤنث لپاره راځي. وسه دا ضمیر شان او ضمیر قصه دا چې دا راځي د لپاره د یو خبرې د یو خبرې د عظمت ته پکې اشاره وي د خبرې لویوالي طرف ته پکې جنین دا اشاره وي. کله چې د یو خبرې عظمت مقصود وي لکه یو مضمون د سړي په ذهن کې راول راشي لکه دا الله تعالی مبارک خبره کوي نو ته یقول هو الله احد نو دا هو ضمیر دی د ته ضمیر شان ویلېږي هو الله احد. نو ګوره الله احد پکار خدا وا چې دلته هو ضمیر دا راځي د الله تعالی ته او الله تعالی لیکل شوی نه دی نو د ته ضمیر شان ویلېږي چې بهشکه شان دار او انها زینب قائمه نو بدی کې دا انها دا ضمیر قصه ده انها زینب قائمه پدې کې دا پکې ضمیر قصره او دغه ضمیر شان دی دا چې په مذکر کې وي نو هغه ته ضمیر شان وي او چې په مؤنث کې وي نو هغه ته ضمیر قصه ورته وي.
صحیح شولا او دا راغلی هغه ضمیر چې د جملې نه مخکې راغلی لکه یو خبره لاول زمونږ په ذهن کې ده خو هغه دومره معظم ده کنه چې هلکه زما هغه نو انسان په ذهن کې راځي چې هلکه ته د هغه په باره کې خبره کوې مخکې ما ته څه ذکر نه دی شوی خو چې ته لا خبره دې کړې نه او مخکې دې ورته ضمیر راجع کړو نو مطلب دا دی چې دا خبره ډېره زیاته معظمه ده خبره ډېره زیاته لویه ده پوه شوئ نو لاول هو ضمیر دی ذکر کوم د هغې نه وروستو دې جمله ذکر کړله او دغه جمله کې چې دا عاید دی ته راځي دی چې د ضمیر دی نه مراد دغه دی پوه شوئ او چې په مذکر کې راځي نه هغه ضمیر شان وي او په مؤنث کې راځي دا ضمیر کسي پیر صاحب ته ولې اورو دا نقطه راځي نه ستاسو لور مور د غیر حاضر کېږي په دې چل مونه چې دوه ورځې نور غیر حاضر شو چې بس تللی به تاسو پوه شوئ معنی ها ضمیر شان دا نه مذکر ضمیر ته وایي او ضمیر قصه دا مؤنث ضمیر ته وایي دا هغه ضمیر ته ویل کېږي چې جملې نه مخکې راغلی د پاره د عظمت د یو خبرې د عظمت ظاهرول چې دا وروستو جمله چې کوم را روانه ده دا عظیمه ده د دې وجې نه دا ضمیر الاول ذکر کېږي او جملې ته وروستو نو یو واعلم ان لهم ضمیرا پوه شه چې دپاره یو ضمیر دی د نحاتو دپاره یو ضمیر دی دا ضمیر شان او ضمیر قصه همیشه لپاره ضمیر د واحد مذکر غایب استعمالیږي همیشه لپاره ضمیر د واحد مذکر غایب استعمالیږي په مذکر کې او چې مؤنث هغه واحد مؤنث کوي یقع قبل جمله چې واقع شوی مخکې د جملې نه داسې جمله تفسره چې هغه د ضمیر تفسیر کوي ويسمى ضمیر الشان فی المذکر دې ته په مذکر کې ضمیر الشان وایي او ضمیر القصه فی المؤنث او ضمیر قصه ورته په مؤنث کې لکه قل هو الله احد نو بری کې دا هو دا ضمیر الشان ده او انها زینب قائمه بری کې دا انها کې دا ها ضمیر دی نو دا ضمیر قصه ده پوه شوئ بلی معنی لکه په دې معنی پوه شوئ ها او کله کله دا ضمیر شان چې دی کنه دا به مستتر هم راځي ضمیر قصه لکه قرآن مجید کې دی علم ان سيكون منكم مرضى نه لګي دا ان رسل هو دي نه دا ضمیر مستتر دی په دې پوه شوئ نو دویمه خبره موږ د ضمیر شان او د ضمیر قصه په اړه وکړه درېمه خبره ده چې عام طور باندې دي سوي چې مبتدا معرفه وي او خبر نکره وي عام طور باندې سوي چې مبتدا معرفه وي او خبر سوي نکره وي خو چې کله مبتدا معرفه وي او خبر هم معرفه وي مبتدا هم معرفه وي او خبر هم معرفه وي یا د مبتدا لپاره خبر دی د مبتدا لپاره خبردار اسم تفضیل داسې اسم تفضیل وي چې هغه استعمال به من سره شوی وي نو د دې مبتدا او خبر په منځ کې ضمیر راوړل کېږي چې ای ضمیر ته ویل کېږي ضمیر فصل څورته ویل کېږي ضمیر فصل لکه پوه شوئ پرې باندې لکه ته زید هو القائم زید هو القائم دلته تاسو ګورئ چې زید مبتدا ده او القائم ولا خبر ده نو دلته مبتدا او خبر دا دواړه معرفه دي نو مبتدا او خبر چې کله دواړه معرفه وي یا دا مبتدا د سوي خبر د سوي چې هغه اسم تفضیل وي داسې اسم تفضیل وي چې دا هغه استعمال به من سره شوی لکه زید هو افضل من عمرو نو دلته وګوره دلته په دې صورت کې دا مبتدا لپاره خبر معرفه ده او دلته کې د مبتدا لپاره خبر دا اسم تفضیل ده دا اسم تفضیل چې استعمال به من سره شوی پوه شو مې معنی نو په دې په منځ کې ضمیر فصل راوړل کېږي ضمیر فصل جداواله دا د سره لپاره راوړل کېږي دا دې لپاره راوړل کېږي کله ضمیر فصل پکې موږ را نوړو نو بیا التباس راځي د دې چیرې دا زیدون چې دا موصوف دی او دا القائم ولا سره صفت ده دا شان دا زیدون چې دا موصوف ده او افضل من عمرو دا ولا صفت ده نو چې د دې د موصوف او د صفت سره التباس را نشي د دې وجنه بلې په مېس کې به ضمیر فصل راوړل کېږي ولکه چې ضمیر فصل د پکې راوړو نو بیا د موصوف صفت سره مشابهت راځي التباس راځي وینا نه راځي ولې ځکه د موصوف او د صفت په مېس کې فصل نه راځي د موصوف او د صفت په منځ کې فصل بغیر سره نه راځي خو چې کله په دې کې موږ فصل راوړو نو بیا د دې نه دا معلومه شوه چې دا مبتدا خبر دی او دا دی پوه شو مې باندې ها نو درېمه خبره څه شوله چې کله د عام طور باندې خدا لا چې مبتدا معرفه وي او خبر سوي کله چې مبتدا خبر نه کېروي نو بیا الدغه د ضمیر فصل راوړل ضروري نه دي ځکه چې بیا خو د دې د موصوف صفت سره التباس راځي نو ځکه چې موصوف معرفه ده او صفت سره نه کېره او موصوف صفت خو دیو بل سره یو شان راځي
پوه شو به دې باندې نو دا خبره باندې چې کله موصوف دا مبتدا معرفوي او خبر معرفوي نو یې دواړو په منځ کې به ضمیر فصل راوړو او دا ضمیر فصل به د مبتدا مطابق راوړو ضمیر فصل به د مبتدا مطابق راوړو مطلب دا که مبتدا مذکر وا جدا و مذکر راوړو که مبتدا مؤنث وا جدا و مؤنث راوړو که مبتدا تسنیه و جو تسنیه راوړو که جمع و جمع راوړو لکه دا زید هو قائم دی نو که دغه الزیدان هم القائمان یا قرآن مجید کې چراغلی دي كنت انت الرقیب علیهم كنت انت الرقیب نو دلته دا كنت ده او رقیب نو دلته دا كنت د دې لپاره چې نه دا د کار لپاره د کان فعل ناقص لري تر هغه لپاره اسم ده او رقیب دغه لپاره خبر ده د اسم او د خبر په منځ کې دلته کې دا دغه راوړل شوی دي انت ضمیر راوړل شوی دی پوه شئ به معنی درېمه خبر ته وګورئ ويدخل بين المبتدا والخبر او داخلي کې د مبتدا او خبر په منځ کې صيغه مرفوع منفصل صيغه د مرفوع منفصل الګ وې صيغه ټکې پکې څنګه وې نو دې شل لګره چې بدی کې یو اختلاف طرف ته پکې اشاره ده اختلاف دار چې لګره ضمیر جنن دا حرف ته او که ضمیر جنن دا اسم ده نو بدی کې د نحات اختلاف ته نو دیو چې ما ورته صيغه ویل کنه نو کته ورته فعل وای که اسم ورته او که حرف ورته ځان ورته وای ما ورته صيغه ویل چې ټول ته شامل دي نو صيغه مرفوع منفصل داخلي کې به د مبتدا او د خبر په منځ کې صيغه د مرفوع منفصل دا مطابق للمبتدا چې دغه به مطابق د مبتدا سره کله اذا كان الخبر معرفه کله چې خبر معرفوي او افعل من كذا یا دا خبر اسم تفضیل وي دا اسم تفضیل چې استعمال شوی به من سره او يسمى فصلا او دې ته څه لګيږي فصل ورته لګي فصل ورته ولې لګيږي لکه چې دا د خبر او د صفت په منځ کې فصل جداواله راوستون کړي لانه يفصل بين الخبر والصفه لکه دا فصل الاولي د خبر او د صفت په منځ کې لکه مثال زيد هو القائم كان زيد هو افضل من عمرو زيد هو افضل من عمرو او وقال الله تعالى كنت انت الرقيب عليهم لکه پوه شوې به معنی به معنی پوه شوې دا ورته چی د دې دغه به تاسو ته درولېږم خاص سبق به ته درولېږم د دې مطابق ګردان نو نن سبق کې منګه درې خبرې وکړلې درې قاعده بیان کړې منګه یو خو منګه دا وی چې عام طور باندې راوړل پکار دي ضمیر مرفوع متصل ځکه چې ضمیر مرفوع متصل دا په نسبت د ضمیر مرفوع منفصل باندې سپک هم دی او لړ هم دی او خفیف دی او دویم منګه دا دې سره موږ دا خبره وکړه چې ضمیر مرفوع متصل په ځای منفصل په څلور ځایونو کې استعماليږي د کتاب کې صرف مثالونه ذکر کړي موږ د تزیونو مخل نمبر 1 هغه چې کله عامل مقدم شوی په ضمیر مقدم شوی په عامل باندې د بار د حصر دویم دا چې فصل لاغلی د ضمیر او د عامل ممنځ کې دریم دا چې عامل معنوي وي او څلورم دا چې عامل حرف وي مثالونه د کتاب کې یا کنا مو د ما ضربک الا انا زید انما انت الا قائما بیا موږ الحمدلله بیا خبره موږ د ضمیر اشاره او د ضمیر قصې مبارک وکړه دا غ ضمیر د ولګي د جملې نه مخکې راغلی او دا جمله راغی تفسیر کوي د پاره د عظمت او د اجلال لري خاجي او چې مذکر به ضمیر شان دی او کوم مؤنث ضمیر قصه ده او کله چې د مبتدا لپاره خبر معرفي وي یا اسم تفضیل وي دا اسم تفضیل چې استعمال شي په من سره نو هغه بیا د دې په مېس کې موږ ضمیر فصل لورو دغه ضمیر فصل به د مبتدا سره به دغه وي د مبتدا سره به یو شان دی پوه شوي په مذکر او په مؤنث په دی وګوره دا بل کتاب راوړ